د رمضان مبارک د استقبال لپاره دا هم یو ضروری او اهم شی ده چې مونږ تاسې دغه میاشتې په راتلک نه مخکې مونږ تاسې صله رحمي وکړو. مونږ تاسې خپلو رشته دارانو سره تعلق ښه جوړ کړو. مونږ د قطع رحمي نه ځان بچ کړو. د رشته دارو سره تعلق نه کو خراب، ځکه چې کوم سړی قطع رحمي کوي د خپلو رشته دارو سره، ګاونډیانو سره او خپلو خپلوالو سره تعلق ختم کوي، تعلق خرابوي، بیا د داسې سړي دعاګانې کله هم نه قبلېږي. رمضان مبارک میاشت د دعا د قبولیت والا میاشت ده. مونږ وایو چې الله تعالی دې مونږ دعا قبول کړي او مونږ بیا داسې کوو چې په هغه میاشت کې مونږ قطع رحمي کوو. مونږ د خپلو ګاونډیانو سره، خپلو رشته دارانو سره، خپل کور والو سره تعلق ختم کوو، دشمني ورسره کوو، بیا د داسې سړي دعا کله هم نه قبلېږي. نو پکار ده چې مونږ د داسې سنګینې ګناه نه، د داسې غلطې ګناه نه رمضان مبارک راتلک نه د مخه مونږ تاسې توبه وباسو چې بیا الله تعالی په دغه میاشت کې د مونږ تاسې دعاګانې قبولې کړي. دا یوه ډېره غټه ګناه ده، خو خلک دا ګناه نه ګڼي. د خپلو رشته دارانو سره تعلق ختم کوي، معمولي خبره باندې جګړه شروع کړي، معمولي خبره باندې دشمني جوړوي. واړه ماشومان د خپل منځ کې جګړه وکړه، له دې نه دشمني جوړوي. چاته پیغور په ورکړو، په یوه خبره باندې چاته پیغور ورکړو. دا څو ورځې مخکې خبره ده، مونږ یو ځای ته تللي وو، په هغه وخت کې د فیصلې کوشش مونږ کوو. بیا په هغه وخت کې یوه دا ګروه چې کومه وه هغو دا خبره وویله، وایي چې مونږ دا خبره ځکه نه تسلیموو چې بیا مونږ ته دوی پیغور پرې راکوي. خبره ټوله برابره وه، خو صرف پیغور ته نه ټینګېدل. د پیغور د وجې نه ځان دشمني ته سیخوو، ځان بدي ته سیخوو. ولې ظالمه داسې کارونه کوئ؟ معمولي خبره باندې خپل ځان تباه کوئ، خپل کور وال تباه کوئ، خپل جایداد، خپل نسلونه تباه کوئ. د څو کالونه چې خلکو د معمولي غلطي د وجې نه بادي کړي دي، نن د هغه بچیان دا بادي برداشت کوي، نن هغه تکلیف د هغو په لمسیانو باندې تېرېږي. و ظالمه تکلیف خو نقصان خو دغه نه و در رسولی، د هغه پلار در رسولی و. نو غلط کار د بچي پلار وکړي، ثمره او نتیجه په بچي باندې وځي. نو قطع رحمي کله هم مه کوئ، د دې نه ځان بچ کړئ، دا ډېره غټه ګناه ده. نو هر سړي ته پکار ده، اصل صله رحمي دا ده چې یو سړی د بل سړي سره قطع رحمي کوي، هغه سره دشمني کوي، هغه سره بغض کوي، حسد کوي، تعلق ورسره ختموي، دی بیا هم صله رحمي کوي. اصل صله رحمي ده، اصل خبره دا ده چې یو سړی تا سره دشمني کوي او ته بیا هم د هغه سره تعلق ښه ساتې، اصل سړی دا ده. نو پکار ده چې مونږ تاسې داسې جوړ شو چې سړی مونږ سره تعلق خرابوي، مونږ د هغه سره تعلق ښه کوو. دې ته بیا اخلاقي شکست ورشي چې یاره دا کس سره خو زه څه کوم او دی ما سره څه کوي. نو چې کله د رمضان مبارک میاشت راځي، په هغه نه مخته پکار ده چې مونږ تاسې صله رحمي وکړو او قطع رحمي نه ځان بچ کړو، د دغو ګناه نه توبه وباسو. بیا به د دغه میاشت کې الله تعالی د مونږ تاسې توبه هم قبلوي او بیا په دغه میاشت کې به الله تعالی د مونږ تاسې دعاګانې هم قبلوي. او که چېرته مونږ تاسې صله رحمي نه وکړو، مونږ تاسې چا سره بغض ساتو، دشمني وکړو، تعلق ورسره ختموو، بیا په دغه میاشت کې د دعا د قبولیت کله هم تاسې تصور او سوچ مه کوئ.